د سینیر صحافي او سینیر شاعر زوی د پدوتانی په حدود کې نامعلوم کسانو وجلې دي او ملزمان چې کوم دي هغه تښتېدلي دي. د پیښور مشهور صحافیم دی، شاعرم دی، ادیبم دی، میاں فاروق فراق دا د اجازه آباد کې اوسیږي. د زوی دی تیمور فراق هغه رپورټ درج کړی دی چې یاره د رور میاں علي فراق دا تقریبا 26 سال عمر دی، وی دا میاں علي فراق د کور نه راووتو شفتل باندې سره روانو دی دوران کې نامعلوم کسان راغلي دي په د میاں علي فراق باندې ډزې کړي دي. ته په موقع باندې مړو ملزمان چې کوم دي هغه تښتېدلي دي. څنګه چې ما تاسو ته وویل چې دا میاں علي چې کوم وجلې شوی دی د پلار میاں فاروق فراق چې کوم دی هغه د پیښور څه چې د صوبې یا د ملک په لیول باندې غټ صحافیم دی، شاعرم دی، ادیبم دی. صحافي برادري چې کوم دا هغه د هلک په دې مرګ باندې ډېره زیاته غمزده ده او ډېره عجیبه خبره هم ده. څنګه چې ما تاسو ته وویل دي نه علاوه هم په پیښور کې نن داسې قتلونو واقعات دوه نور هم شوي دي چې هغې کې ملزمان نامعلوم دي، په دې کې ملزمان نامعلوم دي. الله دې رحم وکړي په پیښور کې چې کم دا نامعلوم کسان راځي او ډزې کوي او اړوی پته نه لګي، نو دا ډېره زیاته د عجیبه او د سوچ خبره ده. ځکه چې په ځای په ځای د پولیس ناکهبندیان هم وي، ګشت هم وي، ابابیل هم وي، سټي پټرول فورس هم وي، د تڼو پولیس هم وي، هغې نه باوجود ملزمان راځي خلک وژني او تښتي او پته یې نه لګي.